په فخر زمان چې کم بال ټیمپرینګ کیس جوړ نو د هغې حوالې سره فخر زمان وی چې دا کیس په ما د دروغو جوړ دی، دا الزام په ما د دروغو لګېدلی دی، زه به خپل ځان بېګناه ثابتوم نو هله به کرکټ کوم، که چېرې زه بېګناه ثابت نه شوم نو بیا زه کرکټ نه کوم. یعنی بیا د فخر زمان چې کم کرکټ کیریر دی هغه ختمېدو والا او فخر زمان دا اعلان هم کړی، خو ریسنټلی د فخر زمان یو نوی بیان راغلی دی چې پای کې فخر زمان ویلی دی چې را روان T20 ورلډ کپ کې به زه خامخا گیم کوم او زه T20 نه ریټایرمنټ په داسې وخت کې ایستل غواړم چې زه د پاکستان دپاره یو غټه کارنامه وکړم، یعنې مونږ ورلډ کپ وګټو نو ورلډ کپ ګټلو نه پس به زه دا T20 نه ریټایرمنټ اخلم. چونکې ډېر سورسز دا بیان ورکولو چې فخر زمان دا فیصله کړې ده چې پاکستان کرکټ بورډ کم په PSL کې د بال ټیمپرینګ کیس په فخر زمان جوړ شو، 2 میچونو له هم فخر زمان بهر شوی و، نو هغه کیس په وجه باندې فخر زمان ویلو چې زه د فیصله چې کومه ده په عدالت کې چیلنج کوم او که چېرې ما ځان بېګناه ثابت نه کو نو بیا زه کرکټ نه کوم. زه یو داسې کیریر نه جوړول غواړم چې پای کې زما کیریر پسې خبرې وشي، پای کې ما ته فیکسر وویلی شي یا پای کې ما لا یو بال ټیمپر وویلی شي، نو زه داسې کیریر نه غواړم. نو فخر زمان حوالې سره دا خبرې راتلی چې فخر زمان وایي چې که چېرې ما ځان بېګناه ثابت نه کو نو زه به کرکټ نه ریټایرمنټ اخلم او زه کرکټ نه کوم. دا سټیټمنټ د فخر زمان حوالې سره راتلو. نو دې کې خو خیر داسې دغه نشته، ځکه فخر زمان خپله ووي چې زه به تر هغې کرکټ کوم چې تر څو مې په T20 فارمیټ کې زه به تر هغې T20 کرکټ کوم تر څو مې پاکستان دپاره څه غټه کارنامه نه وي کړي، ورلډ کپ نه وي ګټلي. او ډېر دا خبرونه هم راتلله چې را روان T20 کپتان چې کوم دی هغه کیدی شي فخر زمان شي، د پاکستان د ټیم را روان T20 کپتن فخر زمان شي، ځکه سلمان علي هغه رنګې T20 کپتاني ونه کړه. اور شاهین افریدی هم غواړي چې زه T20 کیپټن شم، خو شاهین افریدی ته هم کپتانی پاکستان کرکټ بورډ نه ورکوي. که چېرې شاهین افریدی ته کپتانی ورکوي نو بیا په شاهین افریدی باندې ډېر غټ تنقیدونه کېږي، او صرف په شاهین افریدی نه په پاکستان کرکټ بورډ باندې به هم ډېر غټ تنقیدونه کېږي. نو که چېرې تاسو وګورئ او یو نیوټرل خبره تاسو کوي، مطلب څومره ملګري ویډیو ګورئ، تاسو خپله وایي آیا چې دا وخت د پاکستان په ټیم کې د کپتانۍ اهل کھلاړي چې کوم دی د T20 هغه څوک دی؟ نو زما په خیال باندې فخر زمان یو بیسټ آپشن دی پاکستان کرکټ ټیم سره د T20 کپتانۍ. او که چېرې فخر زمان د پاکستان کرکټ بورډ په پلان کې وي چې دا سړی مونږ کپتان جوړول غواړو نو بیا د سبا په ځای عموماً فخر زمان ته کپتانی ورکول پکار دی as soon as possible، چې څومره زر کپتانی ورکړل شي دومره به فخر زمان ته هم یو خپل ګول جوړ شي، یو خپل آیډیا به ورته جوړه شي چې زما دا ګول دی، زما دا پلان دی. او نور چې کوم د کپتانۍ لالچ کې کھلاډیان دي لکه شاداب شو، شاهین افریدی شو، یا بابر شو، یا رضوان، یا داسې بل کھلاډي غواړي چې زه د T20 کپتان شم، نو د هغوی هغه امیدونه به هم ختم شي. او پاکستان کرکټ ټیم ته یا فخر زمان ته به یو سیده لاره دغه شي، نو هغه به د T20 کپتانی چې کوم د T20 ورلډ کپ تیاري ده هغه برپور طریقې سره شروع کړي. نو یو ښه سټیپ به وي که چېرې اوس نه د کپتانۍ اعلان وکړل شي، نو یو ښه سټیپ به وي د پاکستان کرکټ بورډ. خیر دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده کامنټ لازمي وکړئ.